سما د کائنات ټول مناسب تعریفات ستا دپاره دي ځکه چې ته رب العالمین الرحمن الرحیم الله ته بخونکی مهربان یې. ورپسې د دې ماشومانو په ژبه یو لفظ حضرت شیخ صاحب چې دې ته ختم پړولو نو دا الفاظ یې ووایي چې مالک یوم الدین، الله د روز جزا مالک ته یې. گویا ما او تا ته مخې ته یو خبره کوي خدا چې ګوره یو طرف ته دا ټولې فتنې چالو دي، یو طرف ته دغه د ظلم و ستم بازار ګرم دی، یو طرف ته بې انصافي او رشوت ته او چې څومره ګندګیرۍ دي هغه معاشرې ته رادننه شوي، یو طرف ته د کفر کوشش دا دی د قرآن د آیت مطابق چې یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم، د دغه کفر دا کوشش دی چې د الله نور یعنی د الله نور څه شی دی؟ وحدانیت د الله دی، علوم شرعیه دي، علوم دینیه دي چې دا هغه په خپلو پښو باندې د دې دا رڼا ختمه کړي. لیکن دی ورپسې دا جواب ما او تا ته مخې ته کېښودو چې په دې قرآن کریم کې الله د دې یو جواب کړی دی چې والله متم نوره، الله به د خپل نور اتمام کوي ولو کرہ الکافرون، اگر چې کافرانو باندې دا بد لګي. نو دې ځای کې د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې کائنات نتلو نو امام الانبیاء د رحلت په وخت کې مونږ ته ویلي وو چې ما تاسو ته دوه خبرې پرېښې دي، یو مې درته کتاب الله پرېښی دی، یو مې درته خپل سنت پرېښی دی. که په دغه کتاب الله باندې ستاسو لار روانه وي په کتاب الله باندې او زما د سنتو مطابق وي نو دا به د کامیابۍ هغه راز وي. نو دې ځای دا ماشوم دې ځای په تلاوت کې مونږ ته وایي دی وایي چې مالک یوم الدین، الله د روز جزا مالک دی. دې ځای کې زموږ ټول مفسرین د روز جزا معنی کوي، دې ځای محدثین تشریف فرما دي، شیوخ تشریف فرما دي، مفسرین تشریف فرما دي. د حضرت لاهوري رحمه الله تعالی د هغه تذکره وشوه. نو حضرت لاهوري رحمه الله هغه امام المفسرینو چې د هغه شان د هغه عظمت د هغه مقام ډېر عجیبه دی. نو هغه هم دې ځای کې دا فرمایي چې مالک د روز جزا ته ای پروردګاره، مطلب دا چې دا ماشوم مونږ ته دا ښایي چې یو ورځ داسې را روانه ده چې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. د ماشوم یو سبق راکړو چې یو ورځ را روانه ده چې په کومه ورځ به رور نه منډې وي، د خپل عمل به سره فکر وي، د خپلې عقیدې فکر به وي، پلار به د زوی نه منډې وي، لور به د مور نه تښتي، هر یو سړی به د نفسي عالم کې وي. لیکن ورپسې یو ډېره عجیبه خبره وکړه که چېرې غور هم پرې وکړو زما مسلمانانو وروڼو، دی وایي وجوه یومئذ مسفره، بعضې مخونه به په دغه ورځ ځلېدونکي وي. وجوه یومئذ مسفره ضاحکة مستبشره، هغه به خاندي، هغه به بشارتونه ورکوي. ابه سوي ها مقرؤ کتابیه، د دنیا خلکو راشي زما عمل نامه وګورئ ما د پروردګار سره کړي دي. لیکن ورپسې یو عجیبه خبره کوي ووجوه یومئذ علیها غبرة ترهقها قترة، ورپسې به دا وایي چې د غیرو په لارو باندې ګورئ تلونکو نن به ستاسو په دې مخ باندې ګرد غبار پروت وي، هغه لارو باندې تلونکو که هغه د الحاد لارو د الله د وحدانیت انکارو، د الله د ذات انکارو، د هغه د صفاتو انکارو، هغه که د جناب محمد رسول الله په شان و عظمت کې معاذ الله د ګستاخۍ یو بابو، هغه که د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په شان کې کوم چې د دې علوم شرعیه او امین دي چې هغه صحابو د ابوبکر په شکل کې، د عمر په شکل کې، ابوبکر راغی پاکستان پونے 3 لاکھ مربع میل دي چې قبایل دي جدا کې، یو ابوبکر میدان ته راغی، د ملحدینو هغه مقابله کوي، هغه د مشرکینو مقابله کوي، هغه د منکرینو مقابله کوي، هغه د منکرین زکات مقابله کوي، هغه د خوا د ګستاخانو متنبیانو مقابله کوي، میدان کې ولاړ دی 11 لاکھ مربع میل باندې زما د محمد رسول الله جل ودرولا. هغه فاروق اعظم را ته دې ماشوم وښودو چې ګورې هغه روز جزا به وي، مالک یوم الدین، الله د روز جزا مالک دی. الله که څوک د فاروق اعظم په لار باندې روان شو د عدل لار یې ومونده، د غیرت لار یې ومونده چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دربار کې ولاړ دی، د الله رسول د ټول امت بیبیانې خویندې میندې کولاو ګرځي، الله د دې ټولو دپاره د الله رسول هغې دپاره حکم نشته، لیکن کم از کم هغه بیبیانې چې الله وایي چې وازواجه امهاتکم، هغه چې د پیغمبر بیبیانې ستاسو میندې دي، د الله رسول د دې امتیاز پکار دی چې دا
پرده کې وي په